وای په اخره زمانه کې چې حق وې کله بچ بچ اسکروټک دی زب سو خبرې کوم څوک دي ځان ته نه راړی په کم سړی کې چې غلطي هغه دي دا سوچ وکي چې زب امرم خپل رب لبزم په کفن کې به د خپل رب سره ملاقات کوم د خپل اعمالو جواب دی بیم وایونکي دا اوریدونکي نصیحت ګناهګار دی خو وایونکي بخپل حساب ورکوي اوریدونکي بخپل حساب ورکوي دا الله اٹل فیصله ده په قران کې احل الله البيع وحرم الربا د دنیا ټول مفتیان کراون شي د رب حرام کړی شوی شي حلالولای نشي او د رب حلال کړی شوی شي حرامولای نشي حلال حرامینو او نه کولای شي او نه به حرام حلال کی او نه کولای شي حلال الحلال بین والحرام بین د نبی علیہ السلام ارشاد دے حلال واضح دی حرام واضح دی عزتمندو زد دی خوازخیلیم زد دی خاوریم زد دی زائی سرایم تاسو ټول کی زمانه پردیسوک نشته تاسو ټول زما خپل یی څنګه تاسو به دی خاور او د دې خلکو په عزت خپګیږئ دغه شان دي زب دی خاور او د دې خلکو په عزت خپګیږم خو زما منصب ما علم کړل زما په سر پټکې پروت دی زما خپل څه حیثیت نشته خو د دې پټکی ډیر غټ حیثیت دی دا غي وجه دا نبی علیہ السلام وای چې تا علم وکړو ته حق وې ته حق خلکو ته دا علم خزانه ده دا خزانه به خلکو درسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الربا 70 جزءا د سود او یا درجی دي وايسرها ان ينكح الرجل امه په او یو درجو کې د ټولو نه کم ګناه د سود ده ان ينكح الرجل امه چې یو سړی خپل مور په نکاح کې والی دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي زده دی خوازخیل ولس دلته غټي غټي مدرسې دي دلته غټ غټ مفتیان دي زمونږ د مټي تحصیل له زمونږ نور تحصیلونه دي پدې کې غټ غټ علماء کرام دي زم مخکم دا ګیله ما کړل زه وسوم دا ګیله کومه زمونږ علماء بازار ته ناراضي چې تاجرانو د نبی علی السلام په شان مسلې وخی زمونږ علماء او مفتیانو له پکار دي دلته چې څومره خلک ناشته پدې کې ډېر خلک دي چې دغه د مفتیانو او د علماء سره تعلق ته ادي راشد خپل مرګري دی پوهږي چې د شریعت مسله دا کوي او دا مکوي دا د بازار خلک مدرسې ته نشي چې د مسلې ته پوسوږي د مدرسې علماء بازار ته ناراضي دی امت ته د صراط مستقیم څنګه برابرېږي دا زما سوال دی موږ د خلکو تاسو د سود کاروبار کوي من ته شریعت د لار وخای مې لار دې نه خو دې کیږي لار شه د خپل بارګین نه 5-6 کسان زبې جنم په دې بارګینونو کې تعلیم یافته خلک دي استادان دي بګي پروفیسوران دي بګي لیکچرران دي بګي وکلا دي بګي او په خلک دي بګي او قاریان او علما بګي دي کم مسلمان به دا غواړي چې ماته چا سود خور ویلې که یو سړی وایي چې او یاره پلان کې بګي کوي پلان کې په بازار کې هم کوي په نورو معاملو کې د دم خیم 15 کیلو ته راشئ یو لاک روپۍ په 8000 روپۍ باندې سود باندې 1 لاک روپۍ درکوي وایي یوه میاشت به د بس 8000 روپۍ چړاویږي ځکه به بارګین ته سود ته حرام ویم نو زه به بازار او په کلي کې هم سود ته حرام ویم دا د قرآن ارشاد دی دا د رب حکم دی د رب حکم چې څنګه په بارګین کې حرام دی دغه شانتي په بازار او په کلي کې حرام دی ته بارګین والا د سود خور وې وایه ته زما په بارګین کې یو ګاړی هم نشته ته نخ سړی چې ته د حرام خور وې خو ته لاړ شه په کلي کې وګرځه د هغه سره قرباني هم مه کوه هغه ته په مخ باندې ووایه زما په ټل کې مه راځه ته سود خورې زه به تا ته دا ووایم چې ته مسلمان هم یې او ته غیرتي هم یې دا خبرې د جذباتو نه دي زما خو هسې اواز په زوره دی دا خبرې د جذباتو نه دي دا د حقیقت په سترګه دی د کته غواړي ما پسې بارګین والا راغلی زمونږ په دارالافتا کې دا فتوه لیکلی شو ده 11 پاڼې دي دا زه د خوازخیلې تاڼې ته هم ویم دا ریډ کوي ویې ګورئ د چاکدرې بارګین ته هم ما شاکر علي صاحب ته یې دا ولېږه د خوازخیلې DRC ته مې ویلي وم دا هغې ته ولېږئ د الپورۍ بارګینونو ته هم دا ولېږئ دا 11 پاڼې ده کم سړی چې په دې باندې روان دی دی په حلاله دی کم چې په دې کې موږ اجازت ورکړله چې دا بیې حلالې دي دا 11 پاڼې فتوه ده کم سړی چې د دې مطابق چلیږي هغه په حلاله روان دی
او چې کم سړی په دې کې چې موږ حرامې کمې طریقې لیکلي او حرامې دي هغه حرامې دي که څوک سرلسي او که خپورزي حرام خور دی چې موږ دومره ویلي دي. اوس یو سړي تعلیم یافته دی دا فتوی راغستې ده دا یې کتلې ده. زما په خیال دا ظلم دی که یو سړی سود نه کوي څوک ورته سودخور وایي. زه د بارګیني نوم په دې ځای کې نه علم. ما ته یو سړی وایي چې ته سودخور یې خدای دې د دې نوم نه هر مسلمان وساتي. ما ته بعض ځای ښایي چې ته ولیکې په بارګین کې غلطیا نشته. زما د بارګین قدرمن وروڼو واورئ غلطیانې پکې شته. داسې کیسونه پکې موږ له مخې نه راغلي دي چې په هغې کې د سود مسلې راوتې دي. هغه موږ په دې کې لیکلي چې وروره دا صورت حرام دی. د خدای دپاره د سود مال خپل بچو له مه ګټئ. خو زه دقه شانتې د سود د مسلو نه په بازار کې هم خبر یم. د چیني او د ګوړې او د وړو په مد کې څه کېږي نور په دې بازار کې کاروبارونه دي د هغې په مد کې څه کېږي. د انډرپلۍ چې کوم قسمونه حرام دي هغه انډرپلۍ د ګاړو نه علاوه په نورو څیزونو کې نه کېږي. نو چې کېږي نو بیا ټولو نه پکار ده چې سود پروي دي. دا خبره صرف د یو کاروبار سره ټچ کول نه دي پکار. موږ سود ته حرام وایو زه د دویم په بازار کې ورته هم وایو په لار کې ورته هم وایو انشاءالله پلار ته به یې هم وایو غریب ته به یې هم وایو امیر ته به یې هم وایو د رب حکم دی.